رحمونه کې لنکونن من الخاسرین خامخا شبه منګه تاوانیانو نه. الله ویلي اوس به کوزیږئ. بس دا ابراهیم ادهم رحمت الله علیه بویل دا خبره ډیره کوله چې کیف لا یعصي الانسان واکله من شجره العصیان، و چې انسان به ګناه څنګه نه کوي او خوراک یې د ونې د ګناه نه دی. دا د غنمونه نه ده عام طور صدا اقوال دي چې دا د غنمونه ده. نو ابراهیم ادهم رحمت الله علیه ډېر بزرګ عالم تیر شوی دی. نو هغه به ویلي چې کیف لا یعصي الانسان، انسان به ګناه څنګه نه کوي او خوراک یې د ګناه د ونې نه دی. په دې غنمو باندې دا خلک څونه مین دی. د جوار ډوډۍ وله ورکوه تندی به درته تریو کړي چې جوار ډوډۍ را باندې خورئ پوهېږئ په دې باندې. نو دا شجرة العصیان دی. دا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الله ورته الکشئ بعضې به ستاسو د بعضې لپاره دشمناني. یعنې آدم حوا او ابلیس درې واڼو سره خبره ده. اهبطو جمع ده، اهبط اهبطا اهبطو، اهبطو کشئ بعضكم لبعض عدو، ستاسو بعضې به د بعضې لپاره دشمناني. معنا دا ده چې شیطان به ستاسو او تاسو به د شیطان دشمني کوئ یو بل سره، چې دا ضمیر درې واڼو ته راځي شي. او که اهبطو کې ضمیر آدم علیه السلام او حوا به ته دی، خو آدم علیه السلام او حوا به خو دا دوه نه دي که نه، دا ټوله کارخانه د انسانیت ته، ټول انسانیت ورسره کوزیږي. د مور او پلار دي د انسانانو. نو بیا بعضکم لبعض کې بیا هغه دشمنۍ چې دا انسانان د یو بل سره کوي. ولکم فی الارض مستقر، ستاسو لپاره په ځمکه کې ځای د قراري دی. دلته به تاسو دا ستاسو قرارګاه ده، دلته به تاسو اوسېږئ. و متاع الی حین، او سامان د پیدې دی یو ټیمه پورې. ادا دی چې ما دله کوم ټیمونه مقرر کړي دي هغه ټیمونو پورې په دې دنیا کې به تاسو اوسېږئ. دلته به ستاسو قرارې وي او دلته به ستاسو پیدې اخیستل وي چې کله څو پورې تاسو زه اوسومه او کله چې ستاسو اجل او نیټه راشي نو بیا به ځئ. قال فیها تحیون و فیها تموتون، الله ورته ویلي په دې ځمکه کې به تاسو ژوندي اوسېږئ، و فیها تموتون، او په دې ځمکه کې به تاسو مرئ، و منها تخرجون، او د دې ځمکې نه به دوباره را ژوندي کېږئ. وګوره په دې ځمکه کې به ژوندي اوسېږئ، ستاسو بود و باش به په دې کې، او په دې ځمکه کې به بیا مرئ او خښېږئ، په دې کې به خښېږئ او د دې نه به بیا دوباره را ژوندي کېږئ او زما مخې ته به پیش کېږئ. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ونخرجکم تارة اخرى، څنګه چې په بل ځای کې په قرآن مجید کې راځي. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم اے بچو د آدم علیہ السلام، قد انزلنا الیکم یقینا را کوز کړی دی موږ تاسو، یعنی پیدا کړی دی موږ تاسو پاره لباسا جامې، یواری سوآتکم داسې جامې چې ستاسو شرمګاونه پټوي. بعضې داسې جامه ده چې په هغې باندې د سړي عورت پټ شي، د عامر ضرورت جامې دي. وریشه، او ستاسو لپاره د تزین جامې هم شته دی. ریش دلته اصل کې جمال ته وایي، ښایست ته وایي، ډول ته وایي، او د مارغه د وزرو ته او د بڼو ته هم ځکه ریش وایي چې هغه د مارغه ډول دی. دا تاسو دا چرګي په کور کې پخوا چرګانو که نه خلکو به چرګه بالاله کړه، دا چرګه څونه ښایسته بڼې به وي پرې، او چې د چرګ نه دا بڼې پاکې به دې لرې کړلې زمونږ د میاندو به دا کار کوو، بیا به هغسې په اور باندې نیوه که نه نو هغه بس یو شی ښکاره کېده بیا چې بڼې وڼې به دې ته لرې کړلې د چرګې نه، هغه بس یو شی به ښکاره کېده بیا. نو دا وریشه معنه سامان د زینت دی، تاسو لپاره د ښایست جامې دي چې هغه ستاسو ډول او ښایست دی. اوس دا کم خلک چې دا کار کوي دا د ابلیس شاگردان دي، چې دا کم
زنانه تیرباسي چې پرده مرده وغورځوئ دا خو ستاسو ازادي خرابوي ستاسو ازادي دې ته ازادي وي چې بې پردې کې ازادي دې ته وایي دا ابلیس علیه اللعنه وعلى اتباعه الى يوم القيامه دا همیشه که یو طرف ته آدم دی او د هغه بچي دي پیغمبران علیهم السلام او د هغې پیروکار خلک دی نو بل طرف ته هغه ابلیس او د ابلیس پیروکار هغه باقاعده سره کار کوي او د دې بربنډتوب دپاره اوس هم سبقونه خلکو له ورکوي ولباس التقوا ذلک خیر او جامې د تقوا عمده بهترینې جامې دي د دې معنا دا نه ده چې د تقوا د جامو به ځان له سلستوني د تقوا د جامو به ځان له سکالري د تقوا د جامو به لاندې د هغې ځان له هغې د سلمن بی نه دا نشته دی دلته لباس التقوا ذلک خیر معنا قرآن وایي چې اصل جامه هغه تقوا او پرهیزګاري ده چې یو انسان کې الله پیدا کړي جامې به هم اچې خو د دې ظاهر د پټوالي سره سره د باطن پټوالی چې ستا عقیده درسته وي ستا عمل درست وي ستا خیالات درست وي ستا معاملې درست وي ستا کاروبار درست وي اصل تقوا دقه شی دی بهترینه جامه تقوا ده چې الله چاته جامې د تقوا واچوي یعنی د الله د یری جامې سړی واچوي چې په هر د ژوند په هر اړخ کې د الله نه یریږي اصل جامه دقه ده ذلک من آیات الله دا دي د آیاتونو د الله دا دي نښې د قدرت د الله لعلکم یذکرون دې لپاره چې دا خلک پند حاصل کړي دا جامه ډېر د خدای لوی نعمت دی انسان چې اذا خلی وتبعه دا انسان نه دا نورې خبرې لرې کړي او د شیطانانو دا اغواګانې ته لرې کړي نو شیطان نه انسان نه جامې لرې کا د ولږي به یو ځای کې بل شي خو بار به ونځي ښکارې شي بل ډوړی راوړی د ولږي بل شو اذا خلی وتبعه کله چې دا انسان بلکل ځان سره پرېږدي او دا نور دا اغواکاران ته لرې کړي نو چېرته به څوک بربنډتوب ونه کړي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اوس الله موږ ته غیرت راچوي اے بچو د آدم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دې وانچوي تاسو لره شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چې ایستلي ستاسو مور او پلار لره د جنت نه او موږ ته الله غیرت راچوي ستا مور او پلار تش ایستلي د جنت نه نه بربند ایستلي بربند ینزو عنهما لباسهما استادی ابلیس عنهما د آدم او د حوانا لباسهما جامې د دواړو او ولې ورته دا جامې لرې کولې لریهما سوآتهما چې وښایي دې دواړو ته شرمګاهونه د دوی اوس دا دشمن ابلیس ډېر خطرناک دشمن دی دا په نظر نه راځي د ده چې په پیریانو کې کم پیروکار دي هغه په نظر نه راځي او د داسې دشمن نه ځان ساتل دا انتهایی ګران کار دی انتهایی ګران کار دی نو الله فرمایي انه یقینا دا ابلیس یراکم ان تاسو لره ای انسانانو هو دی و قبیله او دارنګې هغه فوج د ده قبیل نه مراد د هغه کومه قبیله ده او د هغه کوم فوج دی من حیث لا ترونهم د هغه ځای نه چې تاسو یې نه وینئ نو چې کله داسې یو دشمن دی چې موږ هغه دشمن اینو موږ اینی او موږ یې نه اینو نو موږ به له دې نه څنګه ځان بچ کوو نو موږ په هغه رب العزت باندې به ځان بچ کوو او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایو چې هغه رب العزت دا شیطان او د شیطان قبیله ویني او شیطان او د شیطان قبیله الله نشي لیدلی په هغه خدای به ترې نه پناه حاصلو په بله طریقه ترې نشو خلاصېدلی
انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یقیناً ګرځو موږ شیطانان دوستان دا کسان دپاره چې هغوی ایمان نه راوړي چې څوک ایمان نه راوړي الله وایي شیطانان د هغه یاران کوم نورم واذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي دوی یو ناکار عمل لره فاحشه اصل کې هغه ګناه ته وایي چې د انتها د بې حیایي ته ورسي د دې وجې نه فاحشه زنا ته م وایي ځکه زنا ډېر ناکار او قبیح عمل دی یعنی په هر ملت کې زنا دا یو قبیح عمل دی سوا د موجوده اباحیینو نه چې دا کوم اباحیین پیدا شوي اوس دا بې غیرته چې د هغوی په نیز باندې زنا دا څه جرم نه دی او دا څه د عار خبره هم نه ده قالوا وجدنا علیه آباءنا نو ویل به دوی موندلي په دې باندې موږ خپل پلاران کله به چې د ګناه یو کار دی مشرکانو وکړو جامې مامې به یې وویستې جامې به یې وغورځولې او د بیت الله نه به بربنډ چا طوافونه کوله چا به ول دا څه کوئ دوی ورته په جواب کې وایي وجدنا علی آبا په دې باندې موږ خپل پلاران موندلي وو والله امرنا بها خدای موږ ته په دې حکم کړی چې په پلیتو جامو کې به ته څنګه طواف کې قل ته ورته ووایه دروغ مه وایئ ان الله لا یأمر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي الله تعالی حکم نه کوي بالفحشاء ته به بې حیایي په کارونو باندې اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا وایي په الله خبره چې نه پوهېږئ پې داسې خبرې هم د الله باره کې کوئ قل امر ربی بالقسط وایه پیغمبره حکم کوي پروردګار زما په انصاف سره زما پروردګار د دې خبرې حکم درکوي تاسو چې تاسو به د انصاف نه کار لئ انصاف دا دی چې خپل او پردی دا په یوه تله باندې تلي که ستا خپل غلط کار کوي نو هغې ته به هم غلط وی او که صحیح کوي نو هغې ته به هم صحیح وی او که پردی غلط کار کوي نو هغې ته به هم غلط وی او که صحیح کوي هغې ته به هم صحیح کار وی انصاف دا دی انصاف دا نه دی چې زما مشر څه کوي نو که هر څه کوي نو به زما مشر دی دا به زما مشري او دا بل که زما مشر نه هم دی او ښه سړی هم دی او چې زما مشر نه دی دا ښه سړی نه دی واقیموا وجوهکم عند کل مسجد او قائم کوي ودروئ تاسو خپل مخونه خپل ځانونه په نس د هر جماعت یعنی په نس د هرې سجدې باندې ذکر د مسجد دی مراد تېنه ذکر د محل دی مراد تېنه حال دی یعنی په نس د هر مانځه باندې او ودعوه او راوبلئ الله لره مخلصین له الدین په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري کما بدأکم تعودون څنګه چې الله تاسو اول ځل پیدا کړي یئ تعودون دقسې به دوباره تاسو پیدا کوي نو یو مسلې نه بلې مسلې ته لاړو چې اثبات د قیامت دی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله فریقا هدا ای با داسې یو ډله هدا چې الله ورته ښوونه کړې ده او یو بله ډله به حق علیهم الضلاله چې ثابت شوي ده په هغې باندې ګمراهي چې د شیطان ملګري دي انهم یقینا دې کسانو اتخذوا الشیاطین اولیاء نیولي شیطانان لره په دوستۍ سره من دون الله سوا د الله نه ویحسبون انهم مهتدون ویحسبون او ګمان کوي دوی چې انهم مهتدون یقینا دوی سمه لار موندونکي دي تباهي او بربادي د سړي هغه وخت راشي چې سړی په ګناه کې اړمي او د الله او د رسول په مخالفت کې اړمي او ګمان یې دا دی چې ما سمه لار موندلې ده زه په درسته لار روان یم دا غرق او تباه دی بیا یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ای بچو د آدم والی خپل ډول او خایس لرا یعنی جامو لرا په نس د هر جماعت باندې وکلوا واشربوا خورئ اسکئ ولا تسرفوا زیاتې مه کوئ خورئ اسکئ او زیاتې مه کوئ انه لا يحب المسرفین انه شاندہ دے اللہ دوست نہ گنی زیادتی کون کی تاسو ته خو ما ویلي کنه چې یو پیرنګي باچ دغه ډاکټر یو عالم ته ویلي چې ستاسو په قرآن مجید کې د طب هېڅ نشته
د ډاکټرۍ پکې څه نشته. نو هغه عالم ورته ویلي چې دا ته څه خبرې کې زما پروردګار خو په ډېر مختصرو الفاظو کې فرمایلی دي چې کلو واشربو ولا تسرفو، خورئ اسکئ او زیاتې مه کوئ. خوراک په انداز کوه، څښاک په انداز کوه، بیماری به نه راځي، ناروغه کېږي به نه، اګرمې به نه څښا کېږي. داسې دی. بیا چې ستاسو پیغمبر چې کوم دی نو په طب کې د هغې نه څه نه دي نقل شوي. نبي علیه السلام هغه ورته ویلي هغه امام چې موږ ته خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي دي چې دا خپلې معدې له عادت ورکوي، د هر یو شي سره یې اموخته کوي. د غنمو ډوډۍ مخورئ او د جوارو مخورئ او د اوربشو مخورئ، هر شی خورئ. دا خپله معده د هر یو شي سره بلده کوي. دې وجې نه مقیقس بادشاه چې کومې تحفې را لېږلې وي، د بخاري حدیث دی، پیغمبر اسلام له چې پای کې ماریه بي بي هم وه، دا ابراهیم صاحب مور هغه هم پکې وه. نو هغه ټولې تحفې پیغمبر خدا منظور کړې، خو ډاکټر یې را لېږلی او نو هغې ورته واپس او ډاکټر ته یې وویلې چې ته مقیقس بادشاه ته ووایه چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې ستا موږ ته ضرورت نشته دی، موږ داسې یو قوم یو چې موږ ډوډۍ هله خورو چې زموږ پوره شوق ورته راشي، او موږ د ډوډۍ نه داسې وخت پاسو چې ښه شوق هم لا باقي وي. پوهېږئ په دې باندې که نه؟ شوق هم باقي. او کوم قوم چې په دې طریقه خوراک څښاک کوي هغې ته بیمارۍ ډېرې کمې راځي، لحاظه تا موږ د کاره نه وباسو ته زه بادشاه خواله لاړ شم. دا هغه اعلی ترین هدایات او تعلیمات دي چې کوم د جناب رسول الله نه موږ ته میلاو دي. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده، وایا چا حرام کړی دی زینت الله التي ښایسته الله هغه اخرج لعباده چې راویستی دی د خپلو بندګانو دپاره، والطیبات من الرزق، او چا حرام کړي دي هغه لذایز او مزیدار خوراکونه من الرزق د خوراکونو نه. الله رب العزت چې کوم سامان د زینت، جامې د سړو دپاره، کالي د زنانو دپاره، دا الله را ایستلی دي، دا چا حرام کړي دي؟ یا هغه لذایز اعلیات اعلی ترین خوراکونه دا چا حرام کړي؟ دیو جن حدیث کې راځي خورئ او سکئ چې څو پورې تاسو اسراف نه کوئ او زیاتې نه کوئ، نو هغې پورې خوراک سا کوئ، هغسې جامې اغوندئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغه زمانه کې د 450 درهمو یو صادر په سره وه. امام ابو حنیفه باره کې وایي د خلکو دا خیال دی او خیال کړی علی حدیثو حضراتو چې دا به چېرته یو کلي امام وداسې و، امامتۍ بیا کولې او کرې داسې به یو سړی به ونه، هغه لوی تاجر و او د بازار مشر به مو، او ابو حنیفه په خپل عالم دی او بیا د علماو کمیټي هم قایمه کړې وه، او دا دومره لویه فقه چې لیکله، نو دا خو هغه په خپله او په دا کمیټۍ په واسطه باندې لیکلې ده. 450 یو ځلې یو د امام صاحب یو شاګرد دی، د ملګرو کې ناست دي، نو دا جامې داسې ریمنې غوندې دي، بېکاره دي. امام صاحب یو تیلی د روپو راواخېسته، نو د مخې ته یې ور وغورځوله. هلکه ویل دا درواله. هغه ویل څه پې وکړم؟ ویل که نه څه جامې مامې به پې ځان له نوي کې اولاد. هغه ویل استاد جي الله تعالی ماله د هر قسم نصاب نه پوره نصابونه راکړي، د سرو سپینو مالونو دولتونو. بیا ورته امام ابو حنیفه وفرمایل چې د الله بنده واما بنعمت ربک بحدث کنه، یا خو د الله د نعمتونو بیان وکړه، که نه خلکو ته وښایه.
یعنی دام د الله تعالی چې کوم نعمتونه درکړي دي دا نعمتونه به خلکو ته ښکاره کوي. پوهېږئ په دې خبره کنه؟ دا الله په دې خوشحالېږي. یو ځل یې د مدارک لیکلي دي حسن بصري د پیر سنجي سره په یو ډوډۍ کې ملګری شو. پیر سنجي یو سړی تېر شوی دی د حسن بصري په زمانه کې صحابو شاګرد دی حسن بصري. نو کله چې دا درستخان خور شو او په دې باندې قسمه قسم طعامونه کېښودی شو دا سرکړي چرګان پکې پراته نو ده اخواته مخ واړو. نو حسن بصري د هغه شاګردانو نه تپوس وکړو د پیر سنجي چې اصائمون هو دا صاحب روزهدار دی؟ ویل نه جي دی وایي چې زه د دې شکریه نشم ادا کولی. و دا پیر سنجي وایي چې زه د دې نعمتونو شکریه نشم ادا کولی. نو حسن بصري پیر سنجي مخاطب کو او هغه شاګردان ته یې ویلي چې دې جاهل ته ووایي دې جاهل ته چې په یخو اوبو کې د الله تعالی په تا باندې څومره شکر ادا کول پکار دي ادا کولی شي چې د چرګ په خوراک ته وایي زه شکر نشم. چرګ څه شی دی؟ یخو اوبو کې چې د الله په تا باندې څومره شکریه ادا کول دي دونه په چرګ او پرې وریجو او په پولاونو کې نه دي. د دې وجې نه هیڅ قسم خوراک بند نه دی. حلال خوراکونه اعلاونه اعلا خوراکونه کولی شي خو په انداز باندې به یې کې دا نه چې په زور باندې به یې دا کې داسې شی نه ورڅخه خور چې ډېره وخوري. نه نه نه. نبی علیه السلام وایي خلک ډېرې بوجۍ ډکوي وایي حدیث کې به تاسو له راشي خو ډېره بېکاره بوجۍ د انسان وایي دا خپله خېټه ده چې هر شی ورچې هر شی ورچوه په اندازې ورچوه. د دې وجې نه د علم دپاره هم ګورې دا خبره ډېره ضروري ده. د علم دپاره د مولانا رسول خان استاذ الکل فی الکل د لاهور کې چې کوم دا مشهوره مدرسه ده دا مولانا محمد عزیز کاندیلوي رحمت الله علیه هم پکې تېر شوی دی. د دې استاذ مولانا رسول خان هغه به استاذ الکل فی الکل ویو. د ټولو خلکو فنونو کې استاذ د ټولو استاذ په ټولو فنونو کې دا د هغه لقب و او ډېر لوی عالم و. نو هغه به طالبانو ته 3 شرطونه د علم دپاره ویل د علم 3 شرط دي: قلة الطعام، قلة المنام، قلة المخالطة مع الانام. ډوډۍ لږه خوراک هلکه طالبانو ته تاسو ته وایم ګورئ دا د مولانا رسول خان خبره ده. وایي چې قلة الطعام ډوډۍ به لږه خوري، قلة المنام خوب به کم کې ډوډۍ کمه خوري خود به خوب کم درځي، او قلة المخالطة مع الانام خلکو سره به د طالبګري په زمانه کې ځان شوټۍ نه سازئ چې په هر مجلس کې به ناستې او نیغ نیغ کېږي به نه یو طرف ته به ناست او خپل کتاب به زوتې ستا به دا کار پوهېږئ پرې باندې که نه. نو دا د علم دپاره شرایط دي دا به ویل. او رسول خان داسې وړوکی سړی نه و. یو ځل یې وایي شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه هغه وایي جامع اشرفیې ته راغی نو دا وړې وړې کمرې وې داسې په هغه زمانه کې. نو په دې یو کې د سبق ویو نو دې بل کې بل خالي به نو پای کې شاه انور شاه صاحب کېناسته ده نه و لیدلی. نو طالبانو خو داسې دي یو طالب ورته وویل چې جي تاسو سره دیوال پورې شاه انور شاه کشمیري ناست دی تاسو سبق وایي هغې اوري. نو مولانا رسول خان رحمت الله علیه وفرمایل چې طالبه شاه انور شاه ناست دي که نه دلته؟ نو رسول خان هم بېګا کتاب کتلی دی. زه یم چې شپې نه کتاب وګورې که نه سهار نه کوئی چا مه راتړه بیا چې کتاب نه ګورې که نه
او په یادو باندې وې نو بیا د یو چړي په مخ کې هم خبرې ونه کې بیګی پرې خبرو که نه د دې وجې نه دا به کوئ وا خو درته یاد دي چې درته بار بار ویم چې لن تنالوا العلم الا بستة سأنبئ عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان اخو شپږ شرطونه نور دي لا د طالبانو ته کله کله وایم ده زما د طالبګرۍ د زمانې نه دا خبره ده ستاسو مخې دا خبره نه کوم نه زه څه ریاکاري کوم نه زما ریاکاري یا الله دې ما وساتي دې نه خو ما د طالبګرۍ زمانې نه به ډوډۍ د ملګرو نه رادغه کړه خپل مخې ته مې خپله کېښودې دونه به خورم بس بیتوکه ډوډۍ ما نه اوس هم بیتوکه ډوډۍ نه خورم په خپل کور کې هم بیتوکه ډوډۍ نه خورم ځان ته مخې ته بس یو دغه هدف کومه او په هغې باندې بس بیا ګزاره کوم چې دا بس دی دا زما لپاره ډېره ده نو دا ټولې هغې خبر تاسو ته کومه چې د علم دپاره د هغې انتهایي ضرورت دی او د علم مور مړه شوې ده که د علم مور ژوندی وی که نه دونه به یې جړلي وې یا دنیا به خبر شوې وه خو د علم مور مړه شوې ده څوک ځان پوهه کوي نه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اوس دې ته وګورئ یو زبردسته نکته ده دا قل اوایا پیغمبره هي للذين آمنوا دا اعلا خوراکونه دا اعلا پوشاکونه دا د هغه کسانو دپاره دي چې چا ایمان راوړی دی په دې ژوند د دنیا کې تاسو دې نه خبر یئ که دا کافران په دې نکته پوه شي چې دا دنیا الله بعد هله ساتي چې مؤمنان دي نو بیا به یهودو هندوان خبیثان او انګریزان خبیثان او دهریان بیا به د مسلمانانو د ختمولو کوشش نه کوي د سیسی په شان منافق به بیا د مصر په مسلمانانو باندې د پاسه نه مسلط کوي چې 10,000 کسان په یو په دای کې په یو پرامر تحریک کې باغی په خپل راوتی دي او 10,000 کسان په یو ځل شهیدان کړ نن هغې لپاره ما هغه سیسی منافق لګیا دی د امریکې ایجنټ او د یهودو ایجنټ او د یهودو سړی او په مسلمانانو باندې لوبې کوي مسلمانانو خلاف ډرامې سازوي مسلمانان خلاف سپکول کوي په دنیا کې که دا کفار په دې پوه شي دا منافقان چې دا دنیا خو الله د مؤمنانو د وجې نه آباده ساتي او دا خوراکونه او څښاکونه دا خو د دې مؤمنانو حق دی او موږ ورسره ټول پکې ملګري یو نو دوی به د مسلمانانو خلاف هم بند کړي خو شیطان ورته سترګې څړندې کړي دي چې هېڅ نه دي خالصة یوم القیامه او فقط دا به د مؤمنانو دپاره په قیامت کې دنیا کې ورسره په دې درستخان باندې دا یهودیان هم ناستی دا هندوان مشرکان هم ناستی او دا صلیبیان هم ناستی او دا دهریان هم ناستی او دا منافقان هم ناستی لیکن په قیامت کې خالصا یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به دا خالص د مؤمنانو دپاره بیا خدای به ته کافر له یو ساس کې هم ورنه کړي وبو یو ساس کې سره د بیګا مې دا مطالعه کوله دې کې به اوس یو ساعت پس راشي یو عبدالله زوی عباس وی یو کس به خپل رور ته آواز وکړي د جهنم نه ای زما روره د تندې مړ شو د تندې مړ شو بیا به آواز وکړي ای باباجي ای پلاره تندې نه مړ شو تاسو سره خو ډېر ښې اوبه دي لږې اوبه خو ماته راکړئ نو هغه پلار او ورور دواړه به ورته ووایي چې ان الله حرم علی الکافرین ستا خبر بالکل ټیک ده موږ سره خوراکونو هم څه کمی نشته او موږ سره د اوبو هم څه کمی نشته خو بدقسمتي دا ده چې ته کافر وي او الله په کافرانو باندې دا حرام کړي موږ څه چلو
یاره ما دا ځای کوت که نه خدای ګواره دونه خفه شومه مال الله د داسې حالاتو نه مو ساتي د داسې حالاتو نه زمونږ حفاظت وکړي الله چې بیا پلار هم سړي له یو ساس کې اوبه نشي ورکولی هغه پلار چې د خپلې خولې نه به یې خبره نوڼۍ رایسته د بچي په خوله کې به یې ورکوله هغه هم بیا نشي کولی دې وجې نه خپل مستقبل موږ او تاسو له پکار دي چې خپل مستقبل درست کړو او الله رسول ته خپل غاړه خلاصه کړو او دا علم دین یو په صحیح طریقه باندې زده کړو او دا د خدای بندګانو ته په صحیح طریقه باندې ورسو قل انما حرم ربي الفواحش وایا پیغمبره خدا خامخا وای خلکو ته خامخا حرام کړي دي الله د بې حیایي کارونه فواحش جمع د فاحشې ده هغه ګناه ته وایي چې انتها د بربنډتوب ته رسېدلي هغې ته فواحش وایي ما ظهر منها هغه چې په ډاګه وي د دې نه لکه دا په ډاګه کومې زناګانې خلک کوي دا کلبونه سازی او د یورپونو کې د کلبونو ته را خلک د اتوار په شپه باندې ځي او په ډاګه باندې زناګانې کېږي وما بطن او هغه چې دې نه پټي د یارباشانو په شکل باندې او الاسم والبغي بغیر الحق او دارنګې حرامه کړی الله ګناه لره والبغي او حرام کړی دی الله بغاوت لره بغیر حق په ناجایزه باندې او دا بله خبره ده چې تاسو د یو خپل بادشاه نه کفر بواح ووینئ نو بیا خو به تاسو هغه نه خروج کوئ خو چې کفر بواح نه وي په ډاګ باندې کفر نه ته خروج نشي کولی دا هم الله تعالی حرام کړی دی وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او دا هم حرام کړی الله چې تاسو شریک کوئ د الله سره ما هغه څیزو چې نه دی رالېږلی الله په خدای د هغې باندې څه حجت او دلیل او دام خدای حرام کړي چې وان تقول الله ما لا تعلمون په ووایئ تاسو په الله باندې هغه خبرې چې په هغې باندې تاسو په خپله باندې نه پوهېږئ ولکل امت اجل د هر یو امت دپاره یوه نیټه ده د هر امت دپاره الله یوه نیټه مقرر کړې ده چې د دې نیټې پورې دی به په دنیا کې اوسیږي او دې نه وروسته به دی د دنیا نه رخصتي کوي فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعتا نه به رستو کېږي یو ساعت دپاره ولا یستقدمون او نه به دا وړاندې کېږي یو ذره نشي زه کله کله د تقریرونو کې د خلکو ته د کرونې باره کې دا وایم چې الله تعالی ته رجوع پکار ده د مجموعه دنیا د الله نه بغاوت کړی دی کافرانو کړی دی مؤمنانو هم کړی دی منافقانو هم کړی دی دهریانو هم کړی دی یهودیانو هم کړی دی او مشرکانو هندوانو هم کړی دی تمامي دنیا بغاوت کړی دی الله تعالی خفه شوی دی دا وبوی خو موږ بیا هم د الله دربار کې دا سوال کوو چې الله موږ خو بیا هم مسلمانان یو ټیک ده چې ردي مسلمانان وایي کمزوري مسلمانان وایي خو چې غوښه وسوځي هم د پیتۍ نه ښه ده دا کفارو نه خو الله بیا هم موږ ښه یو نو دا کفارو د وجې نه که دا مصیبت تا راوستی نو الله رب العزت دا ختم کی او کنی ختمې نو په دغه کفارو پسې ورولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ملګري چې کله مدینې منورې ته رالل مدینه نوم پخوانی یثرب د تبو کلې نبی علیه السلام ملګري بیمار شو ابوبکر صدیق بیمار شو بلال بیمار شو بخاری کې به تاسو له راشي عائشہ ام المؤمنین راله نبی علیہ السلام ته وایي الله پیغمبره راشه امرګری ته پوښتنه وکړه کنه اخو یې سوي لګیا دی او راشه د بلال ته پوښتنه وکړه بس بلال چې کله په اوښ کې راشي تبو نیولې او سختې تبې وي د مدینې کنه چې اوښ کې راشي نو بس وایي دا بخاري کې دغه یو اشعار وایي چې کله به زه بیا وادي مکې ته لاړ شم او د پلانې او پلانې بوټي کې به مې دا خپې داسې ورکړي او ډډه به مې اچولې په یخو وخو باندې به ملاستې ما او دقسې حضرت ابوبکر صدیق به چې کله را بیدار شو نو به داسې به یې څه ویلې چې دا مرخ خو سړي ته د څپلۍ د وندنې نه نږدې دی او هر سړی په خپل کور کې مري او په خپل کلي کې
او مونږ لکه په سفر کې یو په هجرت کې یو او داسې کلي ته رالو چې هغه تبو کړی دی نبي علیه السلام دعا وکړه او ویې ویل چې الله دا تبې دې د دې مدینې نه وباسې او دا جحفې ته ولېږي نبي علیه السلام خوب ولیده یو بوډۍ ښځه د مدینې نه روانه وه او جحفې ته تله نبي علیه السلام د هغې تعبیر وویسته ویل د مدینې تبې دا جحفې ته لاړلې جحفه کې یهود اوسېدل زه وایم چې الله رب العزت دی اوس هم د کرونا دا یهودو پسې ورولېږي دا دې په دې 33 کروڑ خدایان چې مني دا زموږ په کشمیري روڼو باندې ظلم او زیاتۍ کوي دې پسې دې خدای ورولېږي په دې یورپیانو پسې دې خدای ورولېږي چې دا خلک یې ټول بربنډ کړه په دې دهریانو پسې دې خدای پاک ورولېږي که دا چینیان دي او که دا روسیان دي په دې پسې دې الله تعالی موږ دې نه خدای پاک خلاص کړي زه خلکو ته دا خبره کومه چې دونه ځان مه وارخطا کوئ ټیک دا وبایي بیماري ده خطرناکه ده خو ګورئ د دې رو معلوم نه دی کوم طرف راځي زه به په کوم څنګه ځان وساتم څنګه چې د شیطان نه سړی ځان نشي ساتلی نو دې کرونې نه به ته ځان څنګه وساتې نو خپل تدبیر ته دغه تدبیرونه کوئ خپل کوشش کوئ ځان ساتل پکار دي خو دومره به ځان نه وارخطا کوئ چې به زه ته اوس نه شم خلاصېدلی او چا چې باندې اواز وکړو نو بس استیخ پرې ښویېدلي سړی مړي بیا هلکه دا د دې تور زیړي نه لږ خلک مري ورسره هسپتالونه ترې نه ډک دي نور بیمارۍ انتهایي بیمارۍ راځي د ټولو دپاره بس الله ته رجوع پکار ده او الله رب العزت نور تدبیرونه کولی شي لکه د امواس چې کومه د حضرت عمر په زمانه کې په خلافت کې چې کومه د امواس کومه وبا راغلې وه په شام کې او په هغې کې ډېر اکابرین صحابه لکه ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه هم هلته شهید شوی و معاذ رضی الله عنه هم شهید شوی و ګڼ صحابه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه حکم وکړو چې دا خاریې پرېږدئ او ټول دې ځنګل او غرونو ته لاړ شئ د شام یې غرونو کې خواره واره شئ او خواره واره شو او الله رب العزت هغه بیماري دفع کړه په دې باندې اوس هم په الله ته په رجوع باندې کېږي رمضان میاشت ده الله تعالی ته ډېرې دعاګانې وکوي او دا ووایي چې دا خو قیمتي سرمایه ده ربه دا خو د عیسی علیه السلام او د مهدي آخر الزمان موجوده مسلمانان خو د هغه سرمایه ده د دجال په مقابله کې او د جوج ماجوج په مقابله کې به د حضرت مهدي آخر الزمان چې د پیغمبر خدا نوسی به او محمد نوم به او د پیغمبر خاص هم په بچو کې به راغلی عیسی علیه السلام هغه د مرستې لپاره الله د اسمان نه راکوزوي خدای دا مسلمانان موجوده دا خو د هغې دستي دي خدای پاک دا مه هلاکوي د دې په ځای باندې د شیطان دا دستې هلاکي کې د شیطان پرې مرګ ورپسې خدای دا ورولې موږ ترې خلاص کړي نو دا د دې قرآن ته وګورئ په اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی فلا یستأخرون ساعتا یو ساعت نشي څوک پاتې کېدلی او ولا یستقدمون نه ورکېدی شي یعنې که دا ټوله دنیا نه کرونا شي او ستا نیټه الله نه پوره کړي ته به ژوندې او که دا کرونا ورک هم شو برې دنیا کې او ستا نیټه پوره شوله نو په بله ذریعه باندې هر یو انسان د مرګ لپاره الله سل سببونه یو کم سل سبب حدیث کې راغلي دي یو کم سل سبب الله تیار کړي یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم اے بچو د آدم اما یاتینکم که چرې راشي تاسو ته پیغمبران منکم ستاسو نه یقصون علیکم آیاتی لولي په تاسو باندې آیاتونه زما فمن اتقا چا چې تقوا اختیار کړله واصلح او درست خپل عقیده او عمل فلا خوف علیهم نه به یره په ده باندې آینده ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي په تېرو حالاتو باندې والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې نسبت دروغ کوي زموږ آیاتونو ته واستکبروا عنها او ځان غټ ګڼي دي آیاتونو نه اولئک اصحاب النار دا کسان مرګري د اور دي هم فیها خالدون ایوه په دې کې همیشه اوسېدونکي
فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا پس څوک دی زیات ظالم دا چانا چې تړي په الله باندې دروغ او کذب بآیات یا نسبت دروغ کوي آیاتونو د الله ته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا کسان موثوق په دې صفاتونو ینالهم نصیبهم رسیب دیتا ابرخر دوی د کتابنا حتی اذا جاءتهم رسلنا حتی چراشی دیتا زمنگا استازی دلتر استازنا مراد پرشتی دی ملک الموت تیو داغ مرگری دی یتوفونهم وفات کئی دی خلق لرا قالو ورتوی اینما کنتم تدعون من دون اللہ کم ذکر یا معبودان مصنوعی چوی تاثرا بلل سوا دا اللہ نام نو قالو دا کدا دا گناہگاران بورتوائی ضلو عنا ورکشو زمنگنا امنگنا ورکشو وشهدوا على انفسهم او گوی بو کی پخپل زانو باندې چې انهم كانوا کافرین یقینا اودوی منکران پزان بگوی پخپلو کی قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس وی قال الله ورتوی دنشی فاغا جماعتونو کې چې تیر شوی مخکې استاسو نه د پیریانو انسانانو نه په اور کې زئی تاسو نه چې کوم مخکې سونه جماعتونه د پیریانو انسانانو پر جهنم کې وردن نشوي دي په دې کې ورننه وځي تاسو مرځي کلما دخلت امه لعنت اختها ارواري چې را د راشي یو جماعت لعنت اختها نو لعنت ورته وي اهم مثل دي هغه خور ده دي یعنی اهم مثل دي لکه رغلو دلا جهنم تراشي نو تپوس کی پس کې راوسې موږ بغلاګانی کولی نو هغه ورته وی چې د خدای لعنت دی په تاسو باندې تاسو دا لو وکوله قاتلان براشي او دا رنګ زناکاران براشي او دا ټول د قصب راځي لعنت اختها حتی اذا دارکو فيها جميعا حتی چې راجمشي په دې جهنم کې ټول بشران او کشران قالت اخراهم وبوي اغا تابدار او دنيلان خلقو لأولاهم اخبلوا مشرانو تا سبوي ربنا هؤلاء يذلونا اے زمنگ ربا دی منگا گو دے کسانو منگا گمراہ کړیو اکه شران په مشرانو بداوو کی چې دی منگا گمراہ کړی فآتهم عذابا ضعفا من النار فآتهم پسور کدیتا عذاب دچند اورنا قالا لکل ضعف اللہ بورتی خپکے گئی ما لطول دا پارے دچند مشر پخپرم گمراو او تاسم گمراہ کریئی او تاسو گمراوی پخپلا او دا بل گمراہ تابیداریم کولا طول دا پارے دچندی دا ولیکن لا تعلمون لیکن تاز نپوئے گئی وقالتو لاهم اس مشران بغسشی خواہ تاسو زمان خلاف دا اللہ دربار کی خبری کوئی وقالتو لاهم ویدا مشران لیخراهم پا بارد کشرانو کے فما کان لکم علینا من فضل نشت استاو پارا پا انبانی سغورا والے مشرانی کشران تاوی چه تا زمان دا پارا دچن عذاب مطالبہ کوئی نتاسو زمان دا پسک بانی غوری فذوقوا العذاب وما کنتم تکسبون پسو سکی عذاب سوداگی چه تاسو دنیا کی کسب کول ان الذین کذبوا بآیاتنا یقینا کسان چې نسبت درو کوي آیاتونو زمونږ واستكبروا عنها وزان غټ غني دي د منلو نه ما تر قرآن خبرې کوي ما تر حدیث خبرې کوي لا تفتح لهم ابواب السماء نبس پر دلې کېږي دوی ته دروازې د اسمان اند دي اعمال دا به الله تعالی دربار د قبول ته نووي او دائم مانا دا چې دوی اعمال چې دي نو نیک اعمال الله تعالی ترسي الیه یصعد الکلم الطیب چې تاسو کتابونو کې وویل خیجی الله ته نیک اعمال نو دې خلکو اعمال نیک ندي الله ته نرسي لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه او ندي جنت دن کې دلې شي سوق چې کافر او مشرکی حتی یرج الجمل فی سم الخیاط حتی چې دن شي اوخو په سوم دستنه کې دا غندل ستن داګه غسوري ته سوم بمنګ وای سوم په پښتو کې پیګي پرې باندې
او دلته هم عرب دلته هم داسې دی. یعنې څنګه چې اوښ د دومره لویوالي سره د ګنډلو د ستنې په سوري کې نشي دننه کېدلی، دقسې کافر جهنم جنت ته نشي دننه کېدلی. دې ته تعلیق بالمحال وي. وکذلک نجزي المجرمین، دقسې منګه چې کوم دی بدله ورکوو نافرمانو ته. لهم من جهنم مهاد، دوی دپاره د جهنم نه به لاندې ستونې وي. مهاد اصل کې فرش ته وایي، تولهی قالین. شیخ عنایت الرحمن اگر سواد سره تعلق ساته نو هغه به د دې مهاد ترجمه لاندې ستونې کوو. کم شی چې سړی ځان ته لاندې اچوي بس ښایسته ترجمه ده جامعه. که ټکورې اچې، که تولهی اچې، که پوزکې اچې پوهېږئ، او که قالین اچې، او که دغسې په کټ کې سملي. ځکه وایي ومن فوقهم غواش، او پورته په دې باندې به سوري د اوري، د اور سوري به یې په دې د پاسه. وکذلک نجزي الظالمین، د الله وایي دقسې بدله ورکوو موږ ظالمانو ته. اوس ترغیب دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانو چې ایمان راوړی عمل د نیکو کوي. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف کې نه اچوو موږ یو تن مګر په اندازه د طاقت د ده باندې. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، دا کسان جنت والا دي او ای با دي چې کوم دی دا کسان هم دوی جنتیان دي، ای با په دې کې همیشه. کله چې دا جنتیان د جنت مخې ته راولي، او دی دنیا کې خود دی مسلمانانو منځ کې هم ډېرې دشمنۍ وي، ډېر یو بلې وژلي وو او یو بلې خفه کړي وو او یو بلې زهیر کړي وو، نو دا رخنې خو به موجودې وي. او د دې سره به دوی جنت ته ځي. نو دا چې د جنت مخې ته راولي، نو جنت مخه کې یو نهر دی په ټول کې به دې کې ولامبئ، او چې پړونو کې څومره کینې وي په دنیا او بغضونه دا ټول به ختم او خالص د رونو په شکل باندې، د نیکانو رونو په شکل باندې به په جنت کې بیا اوسېږي. ځکه وایي ونزعنا ما فی صدورهم، وبباسو موږ هغه کینې او رخنې فی صدورهم په سینو د دې مسلمانانو کې وي، من غل، د خیرې او د کږلېش نه او د کینې او د بغض نه. تجری من تحتهم الانهار، بهیږي به لاندې د دوی نه مختلفې ولې. وقالو وایي به دا جنتیان چې جنت ته ورسي، جنتیان به څه وایي؟ وقالو وایي به جنتیان الحمدلله الذي هدانا لهذا، حمد و ثنا د الله غذات لره چې خونې کړې وه موږ ته دې عقیدې دې عمل ته چې د هغې عمله واقعدي په نتیجه کې دې جنت ته موږ رالو. وما كنا لنهتدي، نو منګه په خپله چې لار موندلی وی موږ دې ته لولا ان هدانا الله، که الله موږ ته ښوونه نه وی کړی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا راغلي موږ ته پیغمبران د رب زموږ په رښتیا سره او موږ منلي. ونودو آواز به ورته وشي جنتیانو ته ان تلکم الجنتو، اے جنتیانو دا جنت هغه دی اورثتموها چې په وراثت سره یوړ تاسو دې لره، بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې په دنیا کې تاسو څه کولو. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، آواز به وکړي جنتیان جهنمیانو ته، آواز به ورته وکړي. څه به ورته وایي؟ دا جنتیان ورته وایي دا اوس خپل غمونه بېغمه شوي که نه، نو جنتیانو ته وایي چې ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقینا وموندو موږ هغه چې وعده کړی وه زموږ سره زموږ رب رښتیا. موږ ته ویلي وو که توحید خپل کوي او سنت خپل کوي نو جنت ته به ځئ، نو موږ خو جنت ته راوستو. خو تاسو نه تپوس کوو، جهنمیانو ته وایي فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا پس وموند تاسو هغه چې وعده کړې وه تاسو رب ستاسو په رښتیا؟ تاسو ته ویلي وو چې کفر نه پرېږدئ نو جهنم ته به او اور ته به م راولم، نو راوستي یئ که نه؟ قالو نعم، جهنمیان به ورته او دقسې شو، دوی به را خبرې کوي
فاذن مؤذن بینهم اعلان بو کی اعلان کو ان کے جہنمیانو جنتیانو منس کے اگا اعلان بدائی الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت اللہ دی پہ ظالمان والی دا اعلان بر پر منس کی وشی اس قرآن دا ظالم ترجمہ کی چی دا کم وقت کی قیامت کے با اعلان کی گی چی الا لعنت اللہ علی الظالمین دا ظالم سوک دے ورطو گورا دا تعریف دے الذین یصدون عن سبیل اللہ آگا کسان دی ظالمان چی بندی خلق دا دین دا اللہ نا ویبغونها عوجا او طلبی دین دا اللہ لرکو گوالے وی اس ہم دا سی خلق دے چی دا دین پلار کے رکاوٹ دی دین پلار کے او دا دین خلقو تا کوخ کار کئی وی دار دی موجودہ زمانے سر نہ چلی گی دا پا موجودہ زمانہ بانے نہ منطبق کی زیم چی قرآن پا کم زمانہ کے راتا او کم گندگی و پا مکہ کی او کم ظلم و جور پا دنیا کی اگا اس نشتا جد آغا وران خلق سم کرے دے او دار چا بچی دی نا خو پا یو سک سمیگی خو اسلامی سک کواری اسلامی نیغ بروانی بیا نیغ برابر بروانی بیا نو لٹائی دین دا اللہ لرکو گوالے دا اللہ دا دین خلقو تا خوخ کارکای دسی قانون تاسو مانے جو طور خلق پا بوندیانی نظر جو خواہ دا طور خلق لیدی سو او که یو دی بونڈے کا نو پا تمام پاکستان کی وہ بے سو غلاون کی دا یو مرگرے و آغا دی امریکو تا تلیو نو بیا وی منگ ویرسی پر سکولونو گرزولو نو آل تا سکولونو کہ عام طور سے یہودیان خبیثان استازان دی دو مسلمانانو باوچو تا مغی سبکو نو پر دیوالونو بانے بیا نقشہ سازا کڑے وا سڑے بیا ساز کڑے ہو دا لاس پیتے دیا کہ کٹ کڑے ہو اور دا وینی بیا سسیدلے ہوئی پر دیوال بانی اور تا بیا لکریو چی دا اسلام دی آلتا بیا خضر آگی را کڑے ہو سڑے پکاونو بانی بیشتا آلتا بیا دسی لکریو دا اسلام زمان استاد اسلام پا خلافو دا امریکی پا سکولونو کی چی یہودیان خبیثان استازان دی دا تصور پیش کئی اسلام بارکی و دی قرآن تاو گرے ویبغونها عوجا لٹائی دین دا اللہ لکو گوالے چی دا کوگ دے دا پر موجودہ معاشرہ کے نپٹ کی گی وهم بالآخرت کافرون اور دیدہ کسان پا آخرت پا اصل کے منکرات دا خلق کوئی نپٹ کی گی چی کم دا آخرت نمنکر دی وبینہما حجاب پمینز جنتیانو جہنمیانو کے با پردوی حجاب بی حجاب پردہ بی باقیدہ وعلى الأعراف رجال پا اعراف بانی اعراف اصل کی دا چرک دا کرکرشان نہیں دیتا ملیش یا دا اسپ شاچراوی اقتدا سے ولاد اعراف اصل کی رستوی دیوار دے دیوار وعلى الأعراف رجال پا اعراف باندی دا براب سڑیوی یارپون کلن بسیماہما پی جنیبا ہر یو دا دینا پا خپلو خپلو نخوانی دا پریغا دیوال بانی برا ناستی جہنمیانم پی جنی او جنتیانم پی جنی او نخی دا خودلی شوی دی پا احادیثو کے چی دا سپینو مخونو والا با جنتیانی او دا تور مخونو والا با جہنمیانی ونادو اصحاب الجنہ آواز بو کی دا اعراف والا جنتیانو تا جنت والا تبوئی سبور توئی ان سلام علیکم آواز بدائی چھ سلامتی آدی پتا سبانی سلام علیکم جی سنگئی او دوی بخپلا لم يدخلوها لعنی دن شویدا اعراف والا جنتا وهم یتبعون او دوی پتا مکی دی چنن دیو کس حوادی اللہ برات اجازتو کی چیزای ورشی تاسو
اوس ګوره دا سلام کلام جنتیانو سدي په مخه به کوي او دی بل طرف ته نه ګوري کم طرف ته چې دا اور لګېدلی دی په خلکو د پاسه نو وایي وایذا صرفت ابصارهم کله چې واړولی شي سترګې د اصحاب الاعرافو دوی ګوري نه خو دا فرشتې ولې دا مخونه داسې تاوګي داسې دې صرفت ټکي ته وګورئ وایذا صرفت وجوههم کله چې واړولی شي مخونه د دوی تلقا اصحاب النار طرف د جهنمیانو ته قالو نو دا چغې کې دوی دا اعراف والا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اے الله مگر زوا موږ دا قوم ظالم سره خدای دې زموږ مرګري کوه دا یې سم روانه چې چرته ونادى اصحاب الاعراف رجالا आवाज بو کی اعراف والا رجالا سړوتا يعرفونهم بسيماهم چې پیجنې د اعراف والا دی لرا په خپلو نښو باندې قالو دا اعراف والا ورته وایي او لکه ما اغنى عنكم جمعكم ما اغنى عنكم د پنک ستاسو نه ستاسو را جمع کولو مالونو او دولتون لرا چې حلال او حرام بم نه کاته جایز او ناجایز بم نه کاته سود او غیر سود بم نه کوته او را جمع کول بم وما كنتم تستكبرون نو ما اغنى عنكم د پنک تاسو نه اغا چې تاسو مالونه او دولتونه جمع کړیو او وما كنتم تستكبرون او نه هغه چې تاسو په هغه ځان غټ ګاڼو نه هغه تکبر تاسو له څه پیدا درکړله او بیا ورته وایي چې ابو جهله ابن ابي معيطه تاسو بر بلال باره کې دا خبرې کولې تاسو بر عبدالله بن مسعود په باره کې دا خبرې کولې وای ونادا وای چې اهؤلاء الذين ادعوا کسان دي اقسمتم چې مشرکان تاسو به قسمونه خوړل چې لا ينالهم الله برحمه او به نه رسي الله دې خپل مهرباني دا با بلال دی بناستو او دا دغه به تېرېدل داسې مشرکان ها بې تاجه باچایان ناست دي د جنت ټیکهداران ناست دي دا خبرې به کوو ادخلوا الجنة دغه غریبانانو ته به ویلی شي دننه شئ جنت ته لا خوف علیکم نه به یره په تاسو آینده ولا انتم تحزنون وغمجن شئ په تېرو حالاتو ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة دا هغه ځای دی دې باندې امام صابوني دا خبرې لیکلې د عبدالله بن عباس چې اے رورا یو ګوټو براله راکړه اے بابا جی یو ګوټو براله راکړه دې باندې ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة आवाज بو کی جهنميان جنتیانو ته سب ورته وی ولی در سره بیگی ولی ان نفیزو علینا من الماء د تندې نه مړ شو د تندې نه راواړوئ په منګه باندې د دغه اوبو نه که نه تاسو سره خو ولې بیږي او یوازې تنده نه ده د ولږې نه به هم انتهایي تنګي او مما رزقکم الله یا د هغه خوراکونو او نعمتونو نه چې الله تاسو له درکړي دي پلار به سړي ته ووایي رور به ورته ووایي دوست به ورته ووایي ښځه به خاوند ته وایي خاوند به ښځې ته وایي قالوا ان الله حرمهما على الكافرين جنتیان به ورته وایي هر څه ډېر دي خو یقینا بند کړي دي الله دې د جنت خوراک او اوبو لره په کافرانو باندې دا کافران څوک دي چې دا وپېژنو که نه چې ځان ته نه چې د جنت دا نعمتونه را باندې بیا حرام نه شي وګورئ دا تفسیر دی دا تاسو ما ویلې چې یو تفسیر د قرآن تفسیر القرآن بالقرآن دی دا هلته د مظالم ترجمه وایي او ساعت مخکې اوس د کافر ترجمه ده کافر څه ته وایي الذین کافرانا کسان دي اتخذوا دینهم لهوا ولعبا چې نیولې خپل دین لرا په لوبو په ټوکو وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي ژوند دي دنیوي فالیوم ننساهما پس نن ورځ به موږ هیر کو دوی له د خپلې مهربانۍ نه
کما نسو لقاء یومهم هذا لسنگ چې رکړی و دی ملاقات د ورځې د دوی چې د قیامت دی وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې دوی په آیاتونو زمونږ باندې انکار کولو ولقد جئناهم بكتاب یقینا موږ راتلې کړي دي خلکو ته په یو کتاب باندې فصلناه على علم چې تفصیل سره بیان کړی موږ سره د پوهینا هدن یو رهنما کتاب دی ورحمتا سبب د مهربانۍ دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي هل ينظرون الا تاويله دا خلق انتظار نه کوي مگر د انجام د دې تاویل نه مراد عاقبت امره ترجمه ده تاویل له ترجمه ځکه لکه تاویل معنا عاقبت امره دوی انتظار نه کوي مگر د انجام کار د دې چې دا هغه عملی پهلو روزي او راشي یوم یاتی تاویله کله چې راشي هغه اخري انجام د دې یقول الذين نسوه وبیا کسانو چې شاعر کړه دې درا من قبل مخکې د دینا سبوي قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان در رب زمنګا منګه ته پرشتیا باندې وهل لنا من شفعاء اشته موږ لپاره څوک سپارشیان ويشفعوا لنا چې موږ لپاره سپارشو کی او نردو یا واپس کړی شو موږ دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل وسو کومنګا سوا دا عمل لا چې موږ مخکې کولو قد خسروا انفسهما یقینا تاوان کې چوری دي خپل ځانونه وزل عنهم ما كانوا يفترون او رکب شدینا هغه چې وو دوی د ځان سازول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام یقینا رب ستاسو هغه ذات دی رب ستاسو الله هغه دی چې پیدا کړی اسمانونو زمکه په مقدار د شپږو ورځو کې ورځې هغه وخت کې نه وي نو په مقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا یې غلبه حاصله کړې ده په عرش باندې استوا على العرش ټول امت په دې متفق دی چې الله په عرش ته پاسه دی د دې نه هیچا انکار نه دی چې الله په عرش نه دی د الله په عرش باندې استوا علی العرش دا ثابت ده په دې ایمان ضروری دی کیفیت مجهول دی کیفیت مجهول څنګه ناسته راځي چې ناسته نه نام ته هیڅ پته نه دی ما یلیق بشانی څنګه چې راغره شان سره لایق دی هغه ناسته بس مونږ ته پته نشته او سوال تینا امام مالک کوئی بدعت دی چې څنګه ناسته کیفیت مجهول دی دا انکار تینا کفر دی چې الله په عرش نه دی دی بجنا مشرانو دا هم لیکلي دي چې اخبار صفات د الله په باره او د الله د صفاتو په باره کې چې کوم اخبارات راغلي په قرآن کې دا به پرې ظاهر باندې چلے بس او په دې کې به ورجور کېږي نه په دې کې به ورلاندې وځي نه یغشي اللیل النهار پټی شپې لره په ورځ باندې یطلبه حسیسا طلبی د شپه د ورځ لره په تلوار باندې یعنی دا سپین اجزا د ورځې دا پرې تورو اجزاو د شپې کې ګډېږي او به بالعکس کېږي والشمس والقمر تابع کړی نور او سپوږمۍ لره والنجوم او دارنګې تابع کړي دي ما دغه تابع کړي دي دارنګې چې کوم دی والنجوم ستورو لره مسخرات بامري دارنګې نور او سپوږمۍ او ستوري تابع کړی شوي دي په حکم د الله باندې الا له الخلق خبردار د الله لپاره پیدایش دی والامر د الله لپاره اختیار دی تبارک الله رب العالمین خیر و برکت والا دی الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا راو بلی تاسو خپل پروردگار تضرعا په عجزۍ سره وخفیتا او پټ پټ راو غواړئ دې زبانی امام صابونی د علامه علوسی بغدادي په حواله باندې
د روح المانی یو خبره کړې ده ډېره ښایسته خبره ده وایي چې صحابه کرامو به دعاګانې کولې هر یو به ځان سره لکه سونګېده هر یو به ځان سره لګیا و د خپل رب څه پټ 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 ای الله دا کار مې وکړي ای الله دا کار مې وکړي ای الله دا کار مې وکړي یا الله دا احسان راسه وکړي یا الله دا احسان راسه وکړي دا د خفیه باندې پټه دعا دا یو په اویا باندې منزلې د قبول ته نږدې ده د پټاګه په دوانه او د دې وجې نه انه لا يحب المعتدين د الله تعالی خوښ نه دي زیاتي کوونکي د دې وجې نه ابن جریج به دا خبره کوله چې رافعین صوتهم بالدعاء د دې معتدین ترجمه به دا کوله چې دا په دعا باندې اوازونه اوچتئ یو خدا دی چې ته دعا دا کې چې امین پې د خلکو نه حاصله یې نو چې امین پې حاصله یې نو بیا به په زور باندې وې پوهېږئ په دې باندې که نه نو دعا به پټه پټه کوي د دعا دپاره ګوره دا شرط دی چې یو به دعا کوئ نو په طهارت سره به کوئ لکه را زده کوئ دا خبره څنګه چې دعا کوئ نو دا به په طهارت باندې کوئ دویمه دا آداب دي ګورئ